بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت موږ د سواد په خسته سیمه ملمجبه کې موجود یو. څنګه تاسو پته لرئ چې د ملمجبي ګرین ویلی او د ملمجبي د قامي خلکو او د هغې سره چې د کپنۍ په منځ کې چې کوم کلیش او کوم حالات خراب شو تر د 3 کال نه چې په هغې کې وختن په وختن هغې مظاهرې هم کړي دي، د هغې باندې هغې خلاف ایف آی آر هم شوي دي، اوس هم کیسونه چلیږي. خو چونکې د دې ځای علاقې چې کوم مشران دي نو هغې د دې د روغولۍ دپاره چې د هغې کوټلې ګامونه پورته کړل، کوششونه یې وکړل تر د 2-3 میاشتو نه چې هغې په دې سلسله کې لګیا او هغو خپل هغه ستړي وکړه. نن هغه ستړي چې د هغې رنګ راوړو دلته د خوشحالۍ مقام کوو چې هغه د نننۍ جرګې ته پس نظر ګورو. زموږ دپاره خوشحالۍ او د فقر خبره ده، ولې چې یو ځای ته یو پراجیک راشي او په هغې کې اختلافات دي نو دا پراجیک کامیابۍ طرف ته نه ځي، دا خو نقصان طرف ته ځي. نو موږ نن په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یو چې دوی سره زموږ د 9 کالو نه دا خبرې روانې وي. خو په دې کپنۍ کې هم داسې خلک وو چې نیکانو په غوږونو کې داسې خبرې ښودې چې هغه الټه روان وو. خو په دې کې هم داسې خلک هغو دې منځ ته راوسته د جرګې له چې خبره دا چې هغو دا خبره ډېره روغه کړه او ډېر روغې طرف ته لاړه. بل زموږ ټوریزم سیاحت چې دی لکه خبر دا به ترقي وکړي، ملمجبه نه چې دا ټول سواد به سره ترقي وکړي. او زه نن دې باندې انتهایي خوشحاله یم، حد دی نن په دې خوشحالۍ باندې چې زموږ د سیمسنګ کپنۍ والا سره د پی سی والا سره دا ټول یو پراجیک د دوی سره زموږ کومه تنازعه وه د 2-3 کالو نه، هغه په الله پاک ډېر لوی احسان وکړه چې نن ختمه شوه. او په دې نن موږ انتهایي خوشحاله یو، ځکه خوشحاله یو چې زموږ ټول کاروبار او زموږ ټول ذریعه معاش چې کوم دی هغه د دې ټوریست په ذریعه باندې چې نن دا حل شو، په دې باندې ډېر زیات خوشحاله. نو زمونږ ماشومانان به څوک پکوړی خرڅوي، څوک بسکټ خرڅوي، څوک چڼې خرڅوي، نو هغه به هم په روزګار شي. او زمونږ دا غریبانان خلک چې دی موږ ټول غریبانان خلک یو، نو دا به په روزګار شي د کپنۍ سره. او ماښام به بچو له سیر وړه وړي. روزانه به زمونږ دا تاریخونه وو، هغه مسایل چې وو هغه ټول الله رب العزت نن په ملمجبه په ګرین ویلي کې هغه حل کړو. په څه باندې حل کړو چې د مشرانو په محنت سره، د الله په حکم سره، د الله په فضل سره دغه خلکو محنت وکړو، د مشرانو محنت وکړو، د منډې تړلي ووالي یو کمیټي جوړه کړه. دا کمیټۍ نه وروستو بیا ورو خبرې حل کېدې. نن هغه مسله زمونږ د کپنۍ والا سره الله رب العزت حل کړه. تاسو لازم تاسو دا ټول د دې جرګې چې کومه دا سهره ده دا ستاسو سر له راځي، ځکه تاسو محنت کړی 4-5 میاشتې دا مشران پوهه کول بیا دې سره چې د جرګې کول ډېره غټه ستړي ده، ډېر غټ کوشش هم کړی دی. څه ګڼئ چې یاره مطلب دی دا جرګه بیا داسې قسم فیصلې چې دي لکه هغه زموږ د روایتو مطابق وشوې، څونه خوشحاله یې څه نظر ساتئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو زما د خوشحالۍ انتها ده. د هغې وجه دا ده چې ما په میاشتو منډې وهلې دي او دا جرګه کول د پښتون قوم ډېر مشکل کاري. خلکو ته په مظاهره اسانه ښکارېږي، خو هر یو قوم جدا متون کول چې دی دا ډېر ګران کار دی. نو زه ډېر خوشحاله یم چې نن دا کپنۍ آزاده شو او موږ هم په خپل روزګار شو چې د مو شو د دې خبرې نه. او دا د یوازې زموږ د ملمجبې ترقي نه ده، دا د پوره سواد ترقي ده. ولې چې ټوریزم والا دلته کې راځي، ټورست راځي او د دوی دپاره هغه سهولیات ورکړي، نو ټورستو ته به تکلیف نه وي. او چې څومره سواد دی پوره سواد کې د پاپړو نه والا او د اخري د فیسي پورې څومره خرچه کېږي، نه د زمونږ د سواد په دې باندې آباد دی په ټورستو باندې. نو ټورستو ته زمونږ یو درخواست دی چې هغه راشي، دلته پورپیزا مقام دی او دلته پندوس یو. موږ ډېر خوشحال یو، ستاسو ډېر شکریه. ډېر کتونکو د علاقې د مشرانو د خبرو نه پس چې دا وخت را سره د کپنۍ نماینده وصیب صاحب موجود دی، دا سره به خبرې ترې کوو چې یاره د نننۍ جرګې ته او د نننۍ فیصلې ته هغه په څه نظر ګورو د هغې وینا سره. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دا جی زمونږ دا ګرین ویلی ده، نو دې باندې چې دی یو وړه غونډه کې تنازع وه او الحمدلله د مشرانو د دې ځای د لوکل خلکو او د الله پاک د رحم و کرم سره هغه چې نن ختمه شوه او زمونږ او هغې په منځ کې څه خبره اوس نشته. بله خبره دا ده چې دا بس دې کې د خلکو لږ غونډه کې مس انډرسټینډینګ شو، خو هغې کې چې موږ محنت وکړو د دې ځای مشرانو دعا واره سره د خپل والدینو او د خپل د سواد ټوریزم د کومه چې کپنۍ ده د دې د مشرانو مدد ور سره نو هغې حوالې سره الحمدلله هغه چې نن زمونږ د هغې په منځ کې چې ډېر یو خوش اخلاقه تاسو خپله ولیدو
چې ډېر ښه طریقې سره چې دی هغه حل شوه. زمونږ د پښتو روایت د جرګو په د هره مسله چې کومي هغه د جرګو په ذریعه باندې حل کیږي او خلک چې دی نن ډېر زیات خوشاله دي چې دا گرین ویلی آزاد شو کپنې ولته دا په ولا شو هغه چې دی هغه د خپل هغه مسلې مسایل چې تر مخې دوی کې فایار شوی پای کې چې دی وختن بوختن قانوني کاروایی نشو وین داغه هغه باقاعده دا یو فرضي پیرزونه وړاندې کړ چې دا مسلې مسله بدل موږ حل کو نن گرین ویلی چې دا آزاد شو کپنې ول چې دی هغه د سواد ټوریزم کپنې په نوم باندې دا آبادی دلته کې چې دی لوی واړه پارکونه به جوړیږي داغه سره سره چې سکول به جوړیږي د ماشومان لپاره دلته کې سکی سکول چې دی هغه هم بحال دی چې داغه لپاره چې هم به ګامونه پورته کیږي هغه په مخ په وړاندې دي نو ډیره د خوشحالي خبر ده موږ د سواد د خیسه سیمینه د نننې پروګرام چې کوم وړاندې کوم د پښتون روایت مطابق چې کوم جرګه شو داغه چې پای کې دا تنازعه د دوه تقریبا د 3 کال نه چلیدا هغه نن حل شو هغه خلک چې دی ډیر زیات خوشاله دي هغه بل مبارکان ورکړي چې دی مسلې نه موږ وته او دا گرین ویلی چې دا باقاعده کپنې ته باوله شو د سواد ټوریزم کپنې په نوم باندې دی هغه اتابیه وشو زموږ پروګرام مخ په تر سیمه اجازه راکړي د الله پامان.